جی بالکل، ورلڈ فیڈریشن مینٹل ہیلتھ 75ویں اینیورسری کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کے موقع پر نیشنل پروفیسر ڈاکٹر اقبال أفریدی چیف آرگنائزر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ہیلتھ کے متعلق بہت اہم نکات پر بریفنگ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریب میں آئے مہمان سینٹر ڈاکٹر کریم خواجہ، چئرمین SMHA پروفیسر منصور احمد اور خصوصی چیف گیسٹ وائس چانسلر JSMU پروفیسر امجد سراج میمن سمیت دیگر پروفیسرز اور ڈگری یافتہ ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ جی رپورٹر صابر ملک، آواز وطن نیوز، کراچی۔ السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محمد اقبال أفریدی میریٹورس پروفیسر ہم اور HEC ڈسٹنگوشڈ نیشنل پروفیسر ہم۔ ہر کال 10 اکتوبر باندے یو عالمی ورځ مناوی شي د ذهني صحت د حوالې سره، او هر وار د یو موضوع وي او د وار موضوع دی چې مینٹل هیلتھ یونیورسل هیومن رائٹ، یعنی ذهني صحت یا نفسیاتی صحت یو انسان عالمگیر حق دی۔ د سلسله کې دا عرض دی چې ہر سړی د نفسیاتی مسئلې سره دوچار کېدای شي، مثال کے طور پر ماتم یا تاتم، انگزائٹی، ڈپریشن یا نورې بیماری کېدای شي، د نه هېڅوک هم مستثنا نه دی. خو افسوس دا دی چې لوگ الټې او دستونه چې ډاکټر ته لاړ شي وایي خو د نفسیاتی بیماری ذکر نه کوي. نو موږ ته پکار دي چې دا نفسیاتی بیماری باندې ځان پوه کړو، که خپله بیمار وو نو علاج ته کوشش وکړي چې علاج وکړو، او که خپله بیمار نه وو نور که څوک بیمار دی هغو باندې شرارتونه او مذاق او دا بولینګ نه کوو. او پکار دا ده چې موږ نفسیاتي بیمارو سلسله کې روکتھام دپاره څه وکړو چې مشران چې کوم دي خپل ماشومانو ته غصه کې خبره نه کوي بلکې ښه کمیونیکیشن ښه طریقې سره خبره کوي. مثلا ما دا کتلي چې پلار یا مشر ورور بچي ته چې چوپ شه، مشر مخکې خبرې کوي، مشر مخکې چې خبرې نه کوي نو هغه څنګه خبرې زده کوي. نو پکار ده چې موږ خپلو ماشومانو کوم څوک موږ سره کار کوي، څوک اوسېږي موږ سره، یا هغو ته تعریف کوو په ژوند کې او هغې سره هغې کارکردګي زیاتېږي. او دې وجې نه موږ ته پکار دا دي چې نفسیاتي بیمارو روکتھام او د هغه پیژندګلي او د هغه تشخیص او د علاج سلسله کې خپل حق ادا کړو. ډېره مهرباني، شکریہ.